زمونږ د دې پاکستان 76 سال شو 76 سال چې دا جوړ شوی دی په دې 76 سالو کې تحصیل شپ قدر کې مونږ چې ته یو ایم پی ای یو ایم این ای یو د تحصیل ناظم مونږ ایماندار سی نه کو چې هغه د دې تحصیل د غریبانو سره په مینا باندې ودرېږي او د هغه کار د خدمت وي زمونږ چې کم ایم این ای او کم ایم پی ای راغلی دی نو هغه به صرف او صرف د خپل ځان د جوړولو لپاره چې صرف خپل جیبونه دوی برابر کړي زه د دې مټې دې ورونو ته وایم که په دې ټایم کې زمونږ د بجلی سیسټم ته وګورئ زمونږ د ګیس سیسټم ته وګورئ زمونږ لارو او کوڅو ته وګورئ مونږ د دې تنګي تحصیل نه دا زمونږ سره خوا کې برخ تنګي تحصیل دی د دې نه مونږ 100 کاله وروسته روان یو چې په دې کې یو ډېر ایمانداره سړی راشي او 100 کاله په ایماندارۍ باندې کوشش وکړي د تنګي تحصیل ته نو بیا هم نشي رسېدی تاسو ما سره ټول په شریکه باندې یو واده وکړئ او زه تاسو ته په ایمان وایم چې زما کار زه د یو غریب کور سره تعلق ساتم ډېر غریب زما د تاریخ وګورئ زه یو غریب سړی ما نارې او اولګې مړولې دي اوس خدای پاک الحمدلله چې یو وخت راوستی دی زه په غریب باندې زه د خپل سرم زما د زارو قربان شه خو تاسو ټول به ما سره یو واده کوئ دا شب قدر به د تیارونو نه نو خلاصو انشاءالله چې اوچت کې لاس دا شب قدر باندې چې تیارونو نه نو خلاصو په تیز ووایې د دې غلونه به دا شب قدر نو خلاصو د دې کرب خان نو خلاصو انشاءالله چې بیا به یو واده ما سره بله م وکړې دا تاسو زما تپوس هم وکړې خو زه د قوم یوه روپۍ به زه وخورم نو ستاسو د قسم چې زما کولم کله غالبت وکړئ لاړ شئ به جوماتونو کې د شپې د جمعې شپه چې راشي ټول استخاره وکړئ کو زما په خبرو کې چاته یو خبره هم دروغ کاري ستاسو د قسم چې ګوره زما به د مخ باندې لار وتوکئ زه یو غریب سړی یم نو خدمت له په ایماندارۍ باندې راوتی یم او تاسو نو یو واده اخلم دلته کې کم از کم موږ 500 کسان ناست یو 500 دا 500 کسان به اوس پاسو انشاءالله او 10 منټه د ورځې به موږ په دې ټول تحصیل شب قدر کې د دې غریبانو لپاره به د هغې نه ځان له اوټ غواړو انشاءالله چې نو واده راسره وکړې اوچت کړئ لاس والسلام دار چې په 76 سال کې خو زما په دې علاقه باندې عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کړی دی پیپل پارټۍ والا پې کړی دی جمعیت علماء اسلام پې کړی دی نیشنل پارټۍ والا پې کړی دی تحریک انصاف پې دا 10 کاله حکومت وکړو نو که موږ ته هغه راحتونه راغلي یاره زه هغه زاړه حکومتونه خو به ایر کما خو دا 10 کاله خو مخکې په ما باندې تیر شو نو څه داسې د شاتو ولې راته اوبې دی د انصاف هغه نارې څه شوې او په لکونو کورونو چې اعلان شوي وه څه شو او مکه خبره ده بیا به هم دقه شانتې کار کیږي خو که مونږ مضبوط شو او په استقامت ودرېدو او خپله قبله هم درسته کړه او په دې خبره هم سوچ وکړه په دې هم خپل ماشوم پې کړه په دې هم خپل ځوان پې کړه نو انشاءالله زه درله دې خبرې ګارنټي در کوم چې که خیر که جماعت اسلامي انتخاب وشو او تاسو مرګرتیا وکړه نو زه درله دې خبرې یقین دهاني ځکه در کوم چې موږ په دې اقتدارونو کې لږ لږ پاتې شوي وو د زرې بر به یو خو اقتدار کې به پاتې شوي وو او اختیار به هم خلکو ته معلوم شوي وي او دې سره به هم کردار هم معلوم شوي وي د امانت او د دیانت علامت جوړ شوي الحمدلله چې ستا د پاکستان عدالت او قانون دا وایي چې په پاکستان کې که صفا او سوتره پاتې کېږي نو د جماعت اسلامي لیډر دی سراج الحق صاحب نو دغې نه غټه خبره بله کمه کیدی شي د دې نه غټه بله خبره د ضمانت کیدی شي د صالحیت او د صلاحیت او د امانت او د دیانت نو چې نشي کېدی نو بیا ولې مونږ دوکه کېږو په دې وخت کې مونږه خداداد خان د جماعت اسلامي د اړخه د تلې په نښه باندې متفقه کینډیډیټ او امیدوار دی د نورو پارټو حالت او پوزیشن تاسو ته معلوم دی دا ټول خلک چې دي نو دوی صرف په امیدوارۍ باندې پیسې هم ورکوي خپل خانه هم ورته پیش کوي خپل ځانونه هم ورته مخکې کوي او د صلاحیت په بنیاد باندې هغوی به دا فیصلې نه کوي چې دی به د قوم دپاره څه خاطرخواه حکمت عملي جوړه کړي څه سوچ او فکر به وي محض که دغه
چې د خپل ځان د فوقیت او د اوچتوالي خبره به د علاقې په بنیاد بني، د کلي په بنیاد بني، د خپل ځان په بنیاد به خبره کوي. همدقې دپاره دا خلک لګیا دي. نن هم د یو پارټۍ د امیدوار د نامزدګۍ فیصله لاسو کولی نشي په دې باندې چې یوم ځان لوی حسابوي، بل هم ورته ځان غټ حسابوي، بل هم ځان خپل د پارټۍ لیډر ته مشر او غټ سړی شو کوي. په دې بنیاد باندې دا خلک فیصلې کوي. نو هغه بیا زموږ ستا فیصله هم نشي کولی، زموږ ستا خدمت هم نشي کولی. که موږ د خداداد خان فیصله کړې ده د خدمت په بنیاد هم کړې ده، موږ که ورته دا شعبه ورکړې ده، دا د الیکشن دا کار هم ورته حواله کړ دی، انشاءالله موږ در سره د دې خبرې ضمانت درکوو چې موږ د خبر د ضمانت موږ تاسو له ګارنټي دا درکو چې الله تعالی په دې ځای کې تاسو سره ګواه کوو چې انشاءالله ستاسو په امانت کې به دیانت کې به خیانت نه کوي، ستاسو په امانتونو کې به غلا او دوکه نه کوي او دروغ به نه وایي. انشاءالله د تربیت نه اوتې قوم دی، د تربیت نه اوتې خلک دي. د جماعت اسلامي د بنیادي کور نه مونږه تاسو ته دا کندیډیټ وړاندې کړی دی. انشاءالله زما د امید دی چې که خیري تاسو به زمونږ مرسته هم کوئ او ملګرتیا به هم کوئ او د 8 فروری که خیر انشاءالله ورځ به مونږ له راکوئ او خلکو ته به دا دعوت رسوئ. سکم 2 کاله په دې تحصیل کې وشو چې د دې تحصیل د امیر دا منتخب شوی دی. تاسو هغه وخت کې کتلی وو چې د دې تحصیل 32-34 هزار خلکو په هغې باندې اعتماد وکړو. دا برګه جنډه یې اوچته کړه، د کلمې دا جنډه یې ښکته کړه او خلکو جمعیت علماء اسلام له خلکو ووټ ورکړه. الله مبخه خبرې به صفا کوو، د عالم پسې خبرې نه کوو، حق خبره به کوو، د یو جماعت پسې به سپکه ډته خبره نه کوو، د اخلاقو نه پرېوتلې خبره به نه کوو. خو چې په دې وطن کې او په دې کاړه کې دننه څوک سیاست کوي د هغه په پالیسو باندې به خبره کوو، کل کل خبره به کوو، د چا نه به پکې یریږو نه، الزام به په چا نه لګوو، بېجا تنقید به په چا نه کوو، خو خبره به خپل مخې ته ایږدو او د عوامو مخې ته هم هغه خبرې ایږدو. ما ته څوک کارکردګي وښیې، 2 کاله وشو، ستا په دې بازار کې څه حال دی، ستا د منډو څه حال دی، د اوبو د څښلو انتظام څه دی، کمې د نالۍ اوبه چې وځي د هغې څه انتظام دی، قصاب خانه دی په کوم ځای کې ده، پارک دې څنګه دی، د ټرفک نظام دې څنګه دی، آیا په دې کې څه تبدیلي راغلې ده؟ کو څه تبدیلي پکې راغلي؟ موږ د دې تحصیل اوسېدونکي وو، د دې کلي وطن علاقې اوسېدونکي وو، په 1 نیمه ګنټه کې به د دې بازار نه ګاډې رونه باسې، هر سړی راغلی دی، دا روډي نیولې دی او دقلته ولاړ دي. دا کار د چا دی؟ دا کار د هغه ناظمو چې کوم د خلکو منتخب کو، 34,000 روټې وله ورکو، په کتاب باندې اعتماد وکړو، ټولې پاټۍ شاته وغورځولې، د هغې منشور سره ودرېدل. نن هغه کار ونه شو. موږ د خلکو ته چغې والې وې چې دا د کار کولو والا خلک نه دي. خدای مبخه یو لنډ مثال له در کوم. دې ځای کې زه ګرځم، یو ته ویم جومات ته راځه مونځ کوه، بل ته ویم جومات ته راوخېجه مونځ وکړه او په خپله مونځ نه کوم. دا ټوله دنیا میني چې بېلمازه دی، مونځ نه کوي، د جومات خواله نه ځي، زما هغه خبرې به څه اهمیت وي او د هغې به څه حیثیت وي. دقه شان د دې ټولو پاټو دا کردار دی. که یو سړی خبره کوي چې د تعلیم خبره به کوم، دروغ وایي، دا زامن له نور هم بې تعلیمه کوي. یو سړی وایي د صحت خبره کوم، دروغ وایي، دا ملک نور هم تباه کوي، دا خلک مریضان کوي. که یو سړی په هر د انصاف خبره کوي، انصاف څوک نشي ورکولی، د هغه په پاټۍ کې دننه په خپله انصاف موجود نه دی. د نیکه نه راواله، د قر نیکه نه راواله تر د کړوسي پورې ټول مسلسل په دغه یو پاټۍ کې را روان دي. هغې سربراه وي، هغې قاید وي، هغې رهنما وي او هغې رهبر وي. دا د خاندانونو سیاست دی، دا پاټۍ نه دي، دا پراپټۍ دي. مفتی محمود ته وګوره، مولانا فضل الرحمن ته وګوره، اوس یې د خپل زوی ته اسد محمود ته وګوره او د دې ماشومانو په قسمت کې د اسد محمود زوی به بیا را رواني. دا تا ته چې وایي شیخ الهند دی، شیخ الحدیث دی، افینهو دی، د پیغمبر نه مخکې وروستو دا نه القابات ني. څونه چې دوی د خپل ملا نه مخکې وروستو القابات لګولي دي، خو چې ګورنري راشي
نو بیا هلته کې غلام علي وي، چې سیټ راشي نو بیا یو بل خان وي، چې یو بل وزارت راشي نو بیا یو بل کس وي. خدای مو بخا د مذهب په نوم هم څوک دوکه نه کي، د دې حجرې او د قومیت په نوم هم څوک دوکه نه کي. د روټي کپړه او مکان ناره لاړه ختمه شوه، په هغې باندې هم څوک دوکه نه کي. را روان وخت دا د انصاف وخت دی، دا د اسلام وخت دی، دا د قانون وخت دی، دا د تعلیم وخت دی، دا د تربیت وخت دی. موږ به راپاسو، دنیا بدله شوه، ترکی بدل شو، دا دنیا لګیا ده بدلیږي. خدای مو بخا پاکستان کو نه بدلیږي. د هغې وجه دا ده چې موږ حکمران نه دی پیژندلی، موږ خپل ځان نه دی پیژندلی، موږ د خپل بچي مستقبل نه دی کتلی، موږ د امن و امان خبره نه کوو. دلته کې موږ د یو څو نارو پسې لاړ شو، موږ وایي دا به تبدیلي راولي، دا به خوشحالي راولي، دا به سوکالي راولي. خو د هغه په پارټۍ کې د الیکشن نه پس د هغه په پارټۍ کې د حکومت نه بغیر دا یو خبره موجود نه وي. دا خبرې کو موجود دی خدای مو بخا، دا صرف او صرف په جماعت اسلامي کې موجود دي. د تعلیم خبره کوم، د الخدمت په نوم باندې مې سکولونه دي. د صحت خبره کوم، د الخدمت په نوم باندې مې هسپتالونه دي. د څپو اوبو خبره کوم، هینډ پمپونه لګوم خلکو ته. د یتیم خبره کوم، آغوش مې دی، یتیم خانې مې موجود دي په دې وطن کې. د 100,000 یتیمانانو کفالت کومه. خدای مو بخا نور به دې خبرو ته باس چې څوک هم په دې کوڅه باندې راشي، څوک هم له وډ غوښتو له راشي، لومبۍ صفا خبره به ورسره دا کې چې د حکومت نه بغیر څه کې.